دا کم فتوحات چې ده حاصل کړي دي په بیډمنټن کې، ټول پاکستان کې ګولډ میډل اغشتی، مختلف هغې کې ګولډ میډل یې اغشتی دي او اوس د پاکستان ټوله کې نمبر 1 دی. نو دا څه ورکوټې خبره نه ده، دا زمونږ دپاره، د دې کلي دپاره، د دې تحصیل دپاره، د ضلع دپاره دا د یو فخر مقام دی چې زمونږ یو بچی چې هغه اوس هم په 400 کې سبق وایي او دامره هغه همت وکړو، دامره په دې بیډمنټن کې نوم پیدا کړ چې زمونږ ټولو مونږ پې فخر کوو. دې علاقې چې څوک هم داسې ښه کار وکړي او دې علاقې نوم روشن کړي، دا زموږ لپاره د فخر خبره ده. او په دې هغه زه ډېر خوشحاله شوم. نو زه نن زما آس هم دې خوا راتللو، نو بیا پرون ما سکندر خان ته وویل چې هغه نجم ثاقب ماله راوله سره د طارق زمونږ برخوردار دی، د نجم ثاقب نیکه چې دی هغه عجون خان صاحب هغه راتلی نه شو، زما په خیال وځېدو دامره نه دی. نو دا د هغه دپاره هم د فخر خبره، د دوی کر نیکه شمروز خان کاکا هغه یو ډېر بهادر سړی و او زموږ والد صاحب سره هغه وخت کې دوی هغه یو ځای و. بیا هغې نه پس وروستو مو چې څو پورې جمدی و، نو مونږ ټول یو ځای یو بل هغه کړی دی، روولي کړې ده. زموږ د کندیم دی د دوی بل نیکه مبین خان، الله تعالی دې وبخي، هغه هم زموږ سره ډېر زیات نږدې و او د دې ټولو ته معلوم دی. نو په دې لحاظ سره نن زموږ لپاره ډېر فخر مقام دی. او بیان چې څنګه ووې، مونږ به د هغه حوصله افزایي کوو، هر ځای کې چې کوم ځای کې زموږ ضرورت وي مونږ به حوصله افزایي کوو. او دا زمونږ به دوا وي چې آینده هم په هر یو موقع باندې یو انشاءالله تعالی چې دا موقع به راشي دا به هلته اولمپکس ته لاړ شي او هلته به دا د علاقې نوم به روشن کړي. نو دا لویه خبره ده زموږ لپاره. او زه بیا دوی ته مبارکبادي پیش کوم، ټول کلي ته مبارکبادي پیش کوم چې دې کلي یو سپوت، یو بچی نن دامره نوم یې د کلي او د دې علاقې نوم روشن کړ. نو دا زموږ ټول لپاره د فخر خبره ده. مبارک شه، ډېره ډېره مهرباني.